أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. سورة الأنفال 18 نمبر آیت. ذلكم دغه فتح ستاسو چې و بدر کې چې الله تعالی تاسو لکه فتح درکړي او دغه فتح سبب څه شی نو وان الله موهن كيد الكافرين. یو سبب دا ده چې یقینا الله تعالی کمزوري کوونکی د چل د کافرانو لره، نو الله تعالی د کافرانو چل او د هغوی تدبیرونه ناکام کول، نو په دغه وجه باندې مؤمنانو ته فتح ورکړي، د مؤمنانو په لاس باندې ناکام شو. په دې په لفظي ترجمه کې د مفسرینو معمولی منتقب بحث شته دی. یو دا چې ذالکم نه مخکې الغرض ټکی پټ بیا به رسې شي چې الغرض ذالکم حاصل وای دا شو چې دغه ساسو فتح شوه، دغه بدر فتح ساسو فتح ده. وان الله یقین الله تعالی ان الله نه مخکې اعلامو ټکی وای پټ بیا به رسې شي چې تاسو پوه شئ چې یقین الله تعالی موهینو کمزوري کوونکی دی کید الکافرین چل د کافرانو لره. اولنۍ معنی چې ما کومه تاسو وړه د معرفت القرآن نقل کړی ده او هغه دغه د چې ذالکم دغه فتح ستاسو چې وا بدر کې د بدی وجه باندې وا چې یقینا الله تعالی کمزوري کوونکی د چل د کافرانو لره، نو ان الله موهن کید الکافرین دا به سبب شي د فتح لپاره چې فتح بدی وجه باندې وشو. سبب یې دا یو سبب یې دا اگر چې نور اسباب هم شته. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، که تاسو فیصله کول غواړئ نو یقینا راغلی تاسو ته فیصله د الله تعالی طرفه. د دې آیت مخاطبین چې کوم دي نو دا کفار او قریش دي، او په دې کې یوه خاصه واقعې ته هم اشاره ده. واقعه داسې ده چې کله بدر ته کافران را روانېدل، ابو جهل چې د دغې قافلې سردار و نو دی لاړه خانه کعبې ته، خانه کعبې غلاف یې ونیو، د هغې کومه پرده چې ده توره پرده هغه یې ونیوله او د الله تعالی نه سوالونه شروع کړو. تفسیر مظهری د هغې هغه الفاظ نقل کړي دي. ابو جهل د سوالونه کول چې الله پاکه به د دوانو ډلو کې چې کومه ډله په زیات هدایت باندې نو هغې له فتح ورکړه، او په د دوانو ډلو کې چې کومه زیاته شریفه او عزتمنده ډله وي هغې له فتح ورکړه، او په د دوانو ډلو کې چې کومه ډله ستا په نظم باندې بهتره وي نو بس هغې له فتح غلبه ورکړه چې زمونږ د حق او د باطل پته ولګي چې څوک په حق او څوک په باطل باندې دي. د ابو جهل خیال دا و چې کني موږ په حق باندې او دا فیصله به زموږ باره کې وشي او موږ له الله فتح راکړي او د دعا به قبول شي. الفاظ یې ښه استعمال کړي نو الله تعالی قبول کړي، نو اثر کې دا چونکې دی خو به ناحقه باندې و نو دا د دې په حق خیرې شولې او د مسلمانانو په حق مستقله دعا شو. دیو دا خبره کوله بیا چې کبرز کا من خو دسي دعا غوښتل چې الله پاک حق لغلبه ورکړي. حاصل دا شو چې حق غالب کړي، دا مطلب شو. نو موږ د خانه کعبه کې د حق د غلبې د لپاره سوال کړی دی، نو چې چا غلبه وکړ نو ابا په حق باندې او غالب خیال دا و چې موږ به غالب کیږو، موږ سم ډیر غالب کیږو. نو په دې ځکه کې په بدر کې بیا کافران مغلوب شو، مسلمانان غالب شو. الله تعالی دغه کافران مخاطب کړ چې ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، که تاسو طلب د فیصلې کوئ چې الله تعالی فیصله وکړي، د حق او باطل فیصله به الله وکړي چې کوم په حق باندې غالب کیږي، نو فقط جاءکم الفتح، یقینا تاسو ته فیصله راغله. فتح په معنا د فیصلې سره ده، بس فیصله وشوه، حق غالب شو، اوس د حق سره ودرېږئ. وان تنتهوا که تاسو منې شوئ د خپل کفر نه فهو خیر لکم، دا به غوره ستاسو دپاره. وان تعودوا که تاسو راګرځېږئ د خپل کفر ته، پر کفر باندې کله کېږي او نوې جنګونو دپاره بیا منصوبې جوړوئ. الله وایي نعود، موږ به هم راوګرځېږو د مسلمانانو امداد ته، د مسلمانانو امداد به بیا وکړو، تاسو به دوباره بیا خراب شئ. ولن تغني عنكم فئتكم، هیڅ کله به پکار رانه شي تاسو نه فئتکم ډېر ستاسو شیئا د هیڅ شي ولو کثرت، اگر چې ډېر هم زیات شي، ډلم ډېر هم سیوا شي، بیا هم چې د الله تعالی امداد د مسلمانانو سره وي نو دا به تاسو به هېڅ پکار رانه شي. نو په دې کې د کافرانو هغه منصوبې د ناکام کولو دپاره هم اشارات شو چې کافرانو به ویل چې یاره په بدر کې موږ خطا شوي یو، موږ لږ راغلي وو، چې د دې نه هم ډېر راغلي وي، 150,000 هم جمع کړي وي نو بیا به موږ فتح کړي وي، خو موږ لږ راغلي وو. نو دې ذکر کې الله تعالی وایي چې که تاسو دغه ډله ډېر هم سیوا شي بیا هم دا به هېڅ په کار رانه شي. همدغه شان ده کې په جنګ احزاب کې دوی مختلف قومونو ته پیغامونه ولېږل
او مختلف ډلې د عربو د مختلفو ځایونو نه راجمع کړي د مسلمانانو خلاف. خو د احزاب جنگ هم ناکام شو، شکست یې وکړ. نو دې ځکه کې د هغوی دپاره مستقل خبرداری شو چې که تاسو څومره خلک مراجمه کوئ په آینده وختونو کې به کفر باندې کلک کېږئ، د اسلام خلاف تاسو غالب کېدی نه شئ، هېڅ هم نه شئ کولی. وان الله مع المؤمنین، یقینا الله تعالی د مؤمنانو سره دی. اصلي وجه د دې دا ده چې الله تعالی د مؤمنانو مرسته کوي، د باطل خلکو مرسته نه کوي. نو باطل او مؤمنان چې کله به جنگ باندې شي، اگر که د باطل خلک ډېر هم زورور هم معلومیږي، وسایلو سره هم پورا معلومیږي، خو د دې باوجود الله تعالی د امداد په مقابل کې دا خلک کامیابېدی نه شي، دا خلک خرابېږي.